بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. امید دی چې ټول مسلمانانو نه خويندې به روغ جوړې او الله جل شانه تاسو ټول همیشه د پاره خوشاله او آباد لره. زما مسلمانانو رونو خويندو نن درته یو څو داسې ګناهونه هیمه چې په هغې باندې ډېر سخت غضب راغلی دی او الله جل شانه په هغې باندې ډېر زیات ناراضه کیږي. نو په دې ګناهونو کې د ټولو نه چې کومه غټه ګناه ده او الله جل شانه په هغې باندې ډېر سخت ناراضه کیږي، سخت پې خفه کیږي، هغه شرک کول دي چې الله جل شانه سره څوک شریک جوړول. دویم ګناه چې کومه ده هغه ناحقه خون کول دي، ناحقه قتل کول دي. یو کس راپاسي بل کس قتل کی، دا ډیره سخته ګناه ده. خو هغه ښځې چې د هغوی په خپله اولاد نه وي، اولاد یې نه کیږي او ورسره خوا کې په چم ګاونډ کې یا په رشته دارو کې یا په کور کې داسې بله زنانه وي چې هغه حامله وي او ماشوم یې په خېټه وي او دا داسې څه ټوټکي وغیره کوي، څه تعویضونه کوي چې د دې د ماشوم ضایع شي، دا مړ شي، نو دا هم په قتل کې راځي، خون کې راځي. درېیمه ګناه چې ده نو هغه مور پلار خفه کول. که موږ تاسو وګورو نو نن سبا زموږ په دې معاشره کې دا ګناه ډېره زیاته عام ده او څوک دې ته ګناه هم نه وایي. په هر کور کې او په هر ځای کې بچي راپسې مور پلار ته نیغېږي، مور پلار ته کنځل ویناګانې کوي او خفه کوي یې. نو دا ډیره سخته ګناه ده او الله جل شانه په دې باندې ډیر سخت ناراضه کیږي. بله ګناه چې ده هغه زنا کول دي. که موږ تاسو وګورو نو دا هم زموږ په دې معاشره کې ورځ تر ورځه عام کیږي. بله ګناه چې ده د یتیمانانو مال خوړل. څوک چې هم د یتیمانانو مال خوري نو الله جل شانه په دې ډیر سخت خفه کیږي، ډیر سخت پې ناراضه کیږي او د دې ګناهونو ډیر سخت غضب راغلی دی. دې نفس چې کومه ګناه ده هغه جینکوله په میراث کې حصه نه ورکول. دا مسله او دا یوه ګناه خو زموږ په معاشره کې نن سبا بالکل عام ده. که موږ او تاسو وګورو ګیر چاپېره خپلې معاشرې ته نو ډېر زیات کم کسان به داسې وي چې جینکوله میراث ورکوي. ګنې ډېر زیات او په ګڼ شمېر خلک داسې دي چې هغوی جینکوله میراث نه ورکوي. دې نفس چې کومه ګناه ده او موږ او تاسو ته هیڅ هم نه ښکاري نو هغه د الله جل شانه د رحمت نه ناامیده کیدل دي. بله چې کومه ګناه ده او غټه ګناه ده الله جل شانه پې سخت خفه کیږي، ناراضه کیږي پې، هغه دا ده چې په لږه څه خبره، په لږ څه شک باندې په زنانه باندې د زنا تهمت لګول. دا ډیره زیاته غټه ګناه ده. په امانت کې خیانت کول دا ډیره غټه ګناه ده. زما د خبرې مقصد دا دی چې که موږ او تاسو وګورو نو دا ما چې تاسو ته کوم ګناهونه ووایي دا موږ ته زموږ په نظر کې بالکل سم نه ښکاري او زموږ په معاشره کې که موږ وګورو نو دې کې ډېر داسې ګناهونه دي چې هغه سر عام دي، هر سړی یې کوي. نو موږ له پکار دي چې د داسې قسمه ګناهونو نه ځان وساتو او کوشش وکړو چې ځان دې بچ کړو او الله جل شانه دې موږ د دغسې ګناهونو نه محفوظ وساتي او الله جل شانه دې موږ د داسې ګناهونو نه بچ وساتي. انشاءالله په بله ویډیو کې به بیا ملاقات کوو او تاسو نه اوس اجازت غواړم. په خپلو دعاګانو کې مې یاد ساتئ. جزاکم الله خیرا کثیرا.